کتونکو دا کم ټیکسونه چې روان دي او دې وخت کې چوټیانې دي نو موږ داسې اورو چې استادانو له تنخواګانې ورکول هم په دې حالاتو کې ډېره ګرانه ده. نو موږ سره د یو مشر موجود دی، هغوی سره به خبرې اترې کوو، خپله پېژنګلو زموږ کتونکو سره وکړئ او څه وایي خو دا کوم صورتحال روان راتلونکي نجي سکتر ته څنګه ګورئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم راشد شفیق، ډایرکټر المسلم سکول اینډ کالج. لوهان صاحب ستاسو ډېره مننه. تاسو تپوس وکړه چې نن سبا چې کوم مشکلات پرایویټ سکتر ته روان دي هر طرف نه دي. کله چوټیانې زمونږ خو مخکې به چېرته یو ځل چوټي وه، هغې ته به خلک خوشحالېدل، اوس هر وخت چوټیانې وي. د هغې نه هټ کې چې کوم دي دونه ټکسونه دي، 15-16 قسمه ټکسونه دي، کله یو قسم ټکس کله بل قسم ټکس. د نجي ادارې خو دې ته جوړې کړي چې موږ دا ادارې بندې کړو، دا خو چلول د دې ډېر مشکل دی دې حالاتو کې. نو په دې حالاتو کې تنخواګانې استاد له ورکولو له دوی وجې نور هم زیاتې کړي. نو دوی خو وایي چې ټیچرز له تنخواګانې زیاتې کړي. د ګورنمنټ چې کوم سیکنډشپ شروع کړی دی، هغه هلته خپل ټیچر له 25,000 تنخوا ورکوي، دلته پرایویټ سکتر ته وایي تاسو 40,000 روپۍ تنخوا ورکوي. نو دا کم سیستم سره چې دوی کم سیلري زیادوي او په دغه رغه باندې زما په خیال په دې پښتونخوا کې به 15 ادارې هم داسې نه چې د ګورنمنټ چې کوم د ټکسونو د تنخواګانو ترتیب جوړ کړی، نو 15 ادارې به هم ونه چلېږي په دې حالت. زیات پې کې خو هسې والدینو کې هغه توان ویني چې دا پیسونه بیا جمع کړي. نو حکومت یو طرف ته ګوري لکه وایي چې ټیچرز له تنخوا زیاته کړي، نو بل خوا بیا به مجبوراً د سکولونه به په ماشومانو باندې برډن ورچوي، هغوی باندې به فیسونه زیاتوي، نو هغه مور پلار هغه فیسونه نشي زیاتولی. نو هر سایډ نه مشکلات دي. حکومت نوې ورځ تر ورځه نوې مشکلات ادارو ته هم پیدا کوي، سټوډنټس ته هم پیدا کوي، پیرنټس ته هم پیدا کوي. نو دغه یو زموږ رغه دي چې ګورنمنټ ته په دې باندې لږ نظرثاني وکړي او زموږ د مشکلاتو باندې لږ خپل رغه وکړي، نظر واچوي.